انډیا ته شکست ورکولو باندې پاکستان ته چاینا یو ډیر غټ گفٹ ورکولو والا دی. پاکستان ته د چین حکومت یو بل جنگي جهاز په گفت کې ورکولو والا دی چې لیټیسټ ټیکنالوجی والا دی. 5th جنریشن جنگي جهاز دی. د دې جهاز نوم دی J35. اوس د J35 کې کم فیچرز دي, څومره ایڈوانس لیول له پدې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. او دې ته پاکستان نه څه فائدہ ده او چین دا گفت پاکستان ته د خپل فائدې د پاره ورکي, د خپل فائدې د پاره ورکي. پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. خو هغه نه مخکې څه اهم اپډیټس دي د رافیل حواله سره او د عمران خان په دور حکومت کې په 2019 کې چې کله انډیا بیا په پاکستان باندې حمله کولې, پلوامه هغه اٹیک چې شو او پاکستان باندې الزام لګیدو, هغه ابینندن چې بیا غیر شو, هغه چې کله انډیا وی چې موږ په پاکستان حمله کوو, نو هغه ټایم بیا انډیا د فرانس نه جهازونه ایشتلیو د رافیل او د روس نه ایر ډیفنس سیستم وایشتو S400. نو بیا پاکستان هم چې مونږ هم د خپل سیستم ایڈوانس کو. هغه ټایم کې د ملک پرایم منسٹر عمران خان, نو عمران خان ته هغه ټایم د ایر فورس چې کم مشرو هغه ورله مشوره ورکا چې مونږ رافیل جهازونه نالو. انډیا رافیل وایشته خو مونږ رافیل نالو, بلکې مونږ د چین نه J10C جهازونه اخلو. J10C دا جنگي جهاز دی. مونږ به د چین نه J10C تیارې واخلو او چې کم H9Q ډیفنس سیستم دی به هم د چین نه واخلو. نو هغه ټایم 2021 کې د عمران خان په دور حکومت کې پاکستان ایر فورس د چین نه J10C تیارې اور H9Q ډیفنس سیستم چې کم دی په پاکستان کې انډکټ کو. اور انډیا د فرانس نه دغه جهازونه وشتل رافیل اور S400 چې کم سیستم دی نو هغه په خپل ډیفنس سیستم چې کم دی په انډیا کې ولګولو جی. اور پاکستان J10C تیارې واغشته د چاینا نه. نو اوس دغه د انډیا رافیل جهاز چې راغورځیدل دي نو دا پاکستان هغه جهازونه راغورځول دي کم چې په 2021 کې پاکستان د چین نه اشتلیو J10C جهازونه اور JF-17 تندر چې کم د پاکستان جهازونه دي دی راغورځول دغه رافیل ولا. نو اوس د دغه جهاز چې کم قیمتونه دي د دې په شیر کې اضافه شوې ده. رافیل فیر کېدو نه پس, رافیل راغورځیدو نه پس J10C جهاز شیر چې کم دي هغه 40% په بره ختلی دي, 40% دغه په شیر کې اضافه شوې ده. اور بل طرف ته د رافیل فیل کېدو نه پس د رافیل شیر په حقیقت راغلي دي. مطلب د فرانس بزنس چې کم دی د رافیل جهازونو هغه پټاپو کې نولو. اور بل طرف ته د چین چې کم J10C والا بزنس دی اپا بره لاړو, ځکه چې J10C رافیل جهاز راغورځولو د پاکستان د ایر فورس په وجه باندې. نو په دې وجه باندې چین چې کم دی اوس پاکستان ته خپل لیټیسټ جهاز چې کم دی جنگي جهاز هغه په گفت کې ورکړي چې دغه جهاز نوم دی J35. اوس J35 چې کم دی دا جنگي جهاز دی, خو دې کې چې دې کومه کوالټي ده چونکه خو د لزر ډیر زیات مال دغه انفارمیشن لا ما نه دی کلیکټ کړی. نیکسټ ویډیو په غیر ډیټیل سره جوړوم. خدا 5th جنریشن سټیلث جهاز دی. سټیلث جهاز هغه جهاز جنگي جهازي چې د ریډار نه رانیسي. 4.5 شو 4 شو د جنریشن کې چې څومره هم جنگي جهازونه دي هغه ریډار رانیسي, خو 5th جنریشن جهاز چې کوم دی غلا ریډار نه رانیسي. دا غي د پاره به ریډار اپګریډ کول غواړي, دا غي د پاره به ریډار سیستم چې کوم دی هغه مزید ایڈوانس کول غواړي. نو اله به دغه جهاز رانیسي او هغه ایڈوانس سیستم لانه دی شوی. دغه ډیفنس سیستم چې کم دی هغه 5th جنریشن ته لانه دی رسیدلی. نو فلحال J35 جنگي جهاز چې کم دی د لا فلحال نه رانیسي, د لا فلحال ایر ډیفنس سیستم نه رانیسي. اور فیوچر کې یا کرنټلی بداسي جنگي جهازونه هم روزي چې جنگي جهاز بل کلیټ سپوز د پاکستان نوال وته لاړو د انډیا حدودو کې په انډیا باندې بم ورغورځولو او دغه جهاز واپس راغو پاکستان کې لینډینګ وکړو, پاکستان کې پزما کرا کې ناستو او هغه بم بیا لاړو ولته انډیا ته پریوتو لکه د بم هغه رفتار به تیز دی واپس راځي او خپل ډیسټینیشن ته بازار را رسي. انډیا باندې بم بروزي, انډیا چې خبرېږي جذبته واپس راغلي وی لکه داسې ایڈوانس ټیکنالوجي را روانه ده چې هغه به ایر ډیفنس سیستم هم نه رانیسي جی. نو دا ایڈوانس ټیکنالوجیز دي چې د نن سبا مونږ پاکستان خلک چې کم یو دینه مونږ پښتانه سپیشلی دینه نه خبره یو داسې خبرې چې اته ووري حیران بشي جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. والسلام.